زمونږ استاد محترم په درس کې مونږ ته یو وظیفه نیمه خوله. نو یو وظیفه ما ته استاد محترم ښوولې وه او زه که دا ووایم چې والله په بالله چې هغه وظیفه زه کومه نو زه رب العالمین د پیسو په معامله کې الله رب العالمین نه یم کړولی. که داسې څه مشکل ما ته راغلی نو په هغه مشکل کې زه الله رب العالمین نه یم کړولی. نو داسې مشکل چې سړي ته راځي نو هغه اکثریت دا مشکل په پیسو حل کیږي، او چې پیسه در سره نو مشکل به دې حل شي. نو الله رب العالمین به ستا هر مشکل بیا اسانوي او جیب به دې نه خالی کیږي. والله چې دا وظیفه ما شروع کړې زه ما ته د پیسو مشکل نه راغلی، د پیسو په باب کې زه لا داسې نه یم شوی چې یاره داسې محتاجه شویم چې یاره ما سره پیسې نشته دی. الحمدلله علی کل حال دی الله رب العالمین لاک لاک شکر دی. او زمونږ استاذ به ویل زه وظیفه زه کله کله ویریږم، وایي زه یې پرېږدم دا وظیفه پرېږدم نه یې کومه ځکه زما په جب کې دونه پیسې راشي چې یاره راسه پیدا شي هسې نه شي بیخي په دنیا ور ډوب شم. نو زه غواړم چې هغه وظیفه خپلو وروڼو سره شیر کړم چې زما وروڼه زما ملګري زما یاران دوستان هغه وظیفه شروع کړي او رب العالمین تمام تر مشکلات حل کړي او رب العالمین د جب دا مسئلې حل کړي. نو وروره طریقه کار دا ده چې اول شرط دا ده چې یقین به د الله رب العالمین په ذات باندې ساتي چې ورکوونکی ذات څوک دی الله رب العالمین دی. دا یقین به دې ښه پخته جوړ کړي او دا یقین به دې پخته جوړ کړي چې مشکل حل کولو والا الله رب العالمین دی او دا نوم هم د الله رب العالمین دی. نو تاسو چې کله د ماښام مونځ وکئ د ماښام مونځ پسې به کښېنئ، 12 ځل به تاسو چې کله د ماښام مونځ وکئ بیا به کښېنئ او 11 ځل به ووایئ الله الصمد الله الصمد الله الصمد. ورد به 11 ځل وکئ. چې 11 ځله مو وکړو صحیح ده. نو داسې نه ده چې اوس تا د جنماز نه پاڅېدې او بار ته ووتې او جیب مې ډک نه شو، نه دا به جاري وساتې. د دې وظیفې دا به تاسو پرېږدئ نه دا وظیفه دا به جاري وساتئ. د دې ثمره به تا ته میلاویږي، تا ته به ښکاره کېږي، ثمرات به راښکاره کېږي تا ته. نو داسې نه ده چې ته اوس نن ماښام وکړې او پاڅېدلی نه یې د جومات نه وتلی نه یې او بار دې په جیبونو لاس شروع کړی چې جیب خو راډک نه شو. نو داسې نه ډکېږي صحیح ده. دا به تاسو وایئ ډېره وایئ الله الصمد. دا د ماښام د مونځ نه پس 11 ځل صحیح ده دا وایئ، په دغه یقین یې وایئ. نو الله رب العالمین به چېرته په مشکل کې نه ګیرئ او رب العالمین به مو د روپو او د مال او د رزق په معامله کې به مو الله رب العالمین نه کړی انشاءالله.